خوب ژوند وایي په قبر کې دی ته آرام نه و سکون نه و مزه نه وه خوند نه و ښکلی وخت نه و خو د آخرت هغه سخته چې شروع شوه نو د قبر دې سختې ته به دی د خوب دا به ورته خوب ښکاري دا به ورته دومره اسانه ښکاري لکه یو سړی په بیمارۍ کې مبتلا وي او داسې هغه تکلیف ورته وي دا نه چې نه وي ورته درد ورته وي تکلیف ورته وي خو بیا هم په هغه تکلیف کې دی لږ ارام وکړي خو چې بیا کله هغه سار شي او تکلیف پې ډېر شي وایي یاره بېګا شپه خو وایي ښه وه لږ د ارام وه لږ د ارام دا وه چې داسې تکلیف نه و لکه دا اوس چې څومره دی نو محترمو دغه سبانه ورځ د آخرت ورځ ده نو الله پاک فرمایي وایي تاسو کې د هر سړی ځان سره دا سوچ وکړي ځان سره د حساب کتاب وکړي چې سبا ورځې پاره ځان له څه غم کړی دی دغه سبانه ورځې د غم دپاره او دا یاداش راکولو دپاره الله ذوالجلال په موږ دومره احسانات کړي دي دومره احسانات یې کړي دي چې 1,40,000 پیغمبران الله را لېږلي دي او هر پیغمبر به خپل امت ته دا سبانه ورځ یادوله هر امتی ته هر یو پیغمبر به خپل امت ته دا وي چې تا باندې سبا یو ورځ راتلو واله ده او هغه ورځ ډېره سخته ورځ ده او په هغې کې به په دې دنیا کې چې د کوم ژوند تېر کړی دی په دې باندې به ستا هغه ورځ سمیږي او خرابېږي نو دا خبره به ورته مخې ته کوله د ټول نه وروستو اخیري پیغمبر خاتم النبیین امام الانبیاء فخر رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او داسې تعلیمات یې راړل چې در قیامته پورې موږ ته هغه سبانه ورځ یادېږي او یادوي بل پیغمبر راتلو واله نشته محترمو کله چې نبی علیه السلام دنیا ته راغی او خلکو ته دا خبر را مخې ته کړه د یو الله الوهیت ورته مخې ته کړه وحدانیت د الله رب العزت بیان کړه دغه وخت ډېر د کفر او د شرک او د تیارو ډېر د جهالت وخت و په دې باندې ما تاسو ته په هره جمعه باندې څه ناڅه وضاحت کړی دی چې داسې یو وخت کې نبی علیه السلام راغی دا زمانه د فترت وه د عیسی علیه السلام نه وروستو پیغمبر نه و راغلی او د عیسی علیه السلام نه وروستو نبی علیه السلام راغی او په دې منځ کې څه کم 600 کاله تېر شوي دي خلک بلکل داسې په تیاره ورغلی و دومره جهالت پکې غالب شوی او دومره زیات په هغوی باندې هغه رسمونه او رواجونه په هغوی باندې دومره غلبه کړې وه چې د هغوی نه هر څه ختم کړي د خدای یې تېر کړی ورس یې تېر کړي موږ باندې اوس د رسمونو رواجونو غلبه وکړه نو زموږ نه ایمان بوته زموږ نه حیا واغسته زموږ نه غیرت واغسته زموږ نه ایمان واغسته زموږ نه یاره موږ کې څه پرېښودل دی د اوسنیو رسمونو د رواجونو زموږ د رسمونو ته وګوره زموږ د رواجونو ته وګوره دا تعلیم یو ډېر لوی شی دی او دا دې دپاره راغلی چې دا د انسان زیور دی دا د انسان کالی دی کله چې یو انسان دغه ځان صفا سوتره کړي او کپړې واچي دا کپړې هم په کالي کې راځي کابلیان ورته وایي هم کالي نو چې کپړې یې ښکلې صفا واچولې ښې صفا سوتره او ایسرې کړې دي واچولې د انسان په څومره ښکلی شي بیا چې ورسره دا یو مثال یو زنانه یې ورسره کالي واچوي وږو کې واچوي غاړه کې واچوي لاسو کې واچوي نو دا پې نور هم ښایسته او خوند کوي ښایسته ښکاري دغه شان نارینه خپل د زینت څیزونه دي نو دا تعلیم هم د انسان زینت دی اوس دغه زینت موږ رواج طرف ته ورکټ که موږ دا تعلیم دی او که علم دی اوس دې لی څوک نه کوي چې دې باندې زه ګنې ښایسته شم زما پې دنیا ښایسته شي زما پې قبر ښایسته شي زما پې آخرت ښایسته شي ما کې انسانیت راشي زه د دې مخلوق خدمت وکړم زه دې خلکو ته څه خیر ورسوم تعلیم وایي دې ته چې ته په هغې زده کړه وکړي او په هغې زده کړې سره بیا د چا خدمت وکړي خدمت دپاره مختلف مواقع دي دا مثال په طور دا ډاکټري دی یو خدمت دی نو هله کېږي چې تعلیم وکړي یا بل داسې یو کار دی چې هغه هر یو انجینیرنګ دی دا یو خدمت دی نو دا هله کېږي چې تعلیم وکړي نو که بل یو کار دی بل یو کار دی دا هله کېږي که دا تحصیلدار دی پټواري دی دا د خلکو یو خدمت دی د ځمکو او هر چاته نو دا هله زده کېږي چې تعلیم وکړي نو دا تعلیم د خدمت یو ښکلې ذریعه ده
دا تعلیم د عبادت یو ښکلې ذریعه ده. دا تعلیم د الله د پیژنګلو نوم دی. دا تعلیم د الله د پیغمبر د تعلیماتو د پیژنګلو نوم دی. په دې تعلیم سره بنده الله پیژني، قبر پیژني، آخرت پیژني، انسان پیژني، انسانیت پیژني، حیوانیت پیژني، خدمت پیژني. اوس هغې نه موږ دا شی نه جوړ، هغې نه موږ یو شوشه او پلک ټوک جوړ کړو، هغې نه موږ یو رواج جوړ کړو. زه زده کړه دې له نه کوم چې زه پې نظام ښایسته کړم یا پې بل ښایسته کړم. زه زده کړه دې لپاره کوم چې زما پې خپل یو سور جوړ شي. نو هغه موږ په شرمونو باندې وشرمو، نارینه وشرمو، زنانه وشرمو. دا کم ځای ته ورسو؟ علم د علم خو بیا په ټولو کې اوچت شی الله تعالی قرآن کې صفت کړی، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. چې چا علم کړی دی او چې چا علم نه کړی دی دا برابر دي؟ چری نه دي برابر. هغې ته وګوره، هغې له موږ رواجي شکل ورکړ. نو موږ کم ځای ته ورسو؟ هر سړی په خپل بچي باندې حفظ کوي، علم کوي، خو دا نیت نه د ده دی او نه د دې پلار دی او نه د دې مور دی چې د ده پې آخرت ښه شي، قبر ښه شي. بس دا یې هم دا وایي چې یو پلک پلوک جوړ شي او خلک بس یو ښکلی دغه تې جوړ شي. هغه هم د نیت خراب شه، ګډ وډ شو، په علم کې ګډ شو، په تعلیم کې ګډ وډ شو، په نور خدمت کې، په ډاکټرای کې، په هر یو شي اسپتال کې، بل ځای کې نیتونه ګډ وډ شو. بس صرف ماده پرستی شوه، صرف د دنیا د اصول یو ځان د څه ذرایع ګورو، د پیسې د ګټلو لپاره څه چلونه ګورو، که هغه لپاره طریقه حاصلېږي. خو چې پیسه زه حاصله کړم هغه رنګه چې وي، څوک یې په څه طریقه حاصلوي، څوک بهرحال دنیا دوره حد ته رسېدلې وه چې په هغې باندې رواجونو او رسمونو دوره غلبه کړې وه چې هغه خدای نه پېژنده. نبي علیه السلام په داسې دور کې راغی او چې کله ورته پیغمبري میلاو شوه او اواز یې ولګو د الله د وحدانیت، دومره سختې مرحلې نبي علیه السلام ته راپېښې شوې چې هغه ما تاسو څه بیان کړي دي. او بیا ورپسې چې چا ورسره ملګرتیا وکړه هغوی ته کوم تکلیفونه میلاو شو. ټکه خبرې خلکو ته کولې چې الله یو ومنئ، د یو الله عبادت وکئ، یو الله ته ځان ورسپارئ او دا ژوند تیر کوئ. څنګه تیر کوئ؟ زه چې ته کومه طریقه ښیم ما ته وګورئ، په دې طریقه ژوند تیر کوئ چې تاسو دنیا هم کامیاب شي، آخرت هم کامیاب شي. دا خبرې خلکو ته کوله، نور یې سم نه وي. او لا اسألکم علیه من اجر، ورته به وي دین دا به هر پیغمبر وي، زه تاسو نه څه پیسې نه غواړم، مزدوري د نه غواړم. ان اجریه الا علی الله، مزدوري مې په الله د الله به راله اجر راکوي، تاسو نه څه نه غواړم. او دکه سلسله شروع ده، دا علما کرام دي لګیا دي. یو عالم دا نه دی ویلي چې یاره زه ته تقریر کوم خو ماله دوره پیسې به راکړله به کوم. په قبر یې راته کوي، په دې منبر یې راته کوي، یاره په غروغ و سپالو په هر میدان کې راته کوي. د تبلیغ په شکل کې دی ګرځي، په مینتونو په بازارونو باندې ګرځي، په حجرو باندې ګرځي. هېڅ شی د نه غواړم، یاره روز ته د یو الله یو ښکلی بنده جوړ شه چې ستا ژوند ښه شي، چې ستا قبر ښه شي، چې ستا مرګ ښه شي. صرف دا غم دی ورسره. خو چې دا خبره نبي علیه السلام وکړه نو کومې حالات ورته جوړ شو. او هغه حالات دا محترمو دا د نبي علیه السلام په وراثت کې پاتې خبره ده. العلماء ورثة الانبیاء، عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. څنګه چې پیغمبرانو ته حالات سخت راغلي دکه به عالمانو ته حالات سخت راځي. دکه شان ښکلې خبره به کوي، سمه خبره به کوي، ستا د فایدې خبره به کوي، خو ستا به بدي شي، راپاسې به ورته او که راپانسې نو ورپسې به لګي او دولای به ورته کنې او کلپې به ورته جوړې. داسې حالات به جوړ بیزته کوې به. دا څه ستا نه مال نه دی ګیر کړی، تا نه ځمکه نه ده ګیره کړې، نور څه نه، خو تا ته یو ښکلې خبره کړې ده هغه په تا بده ولګېده. نو محترم حضرت ابوبکر صدیق صاحب ترې څه وکړل، په تېره جمعه مې ته خبره کړې وه. په دغه سلسله کې په دغه نوي وخت کې چې کم مسلمانان را پیدا شو او لږ لږ کسان پټ پټ مسلمانېدل، تقریبا 38 کسان مسلمان شوي وو. پای کې یو خالد بن سعید بن العاص دا پکې یو صحابي و، دی هم داسې پټ مسلمان شوی او د ده مسلمانېدو طریقه دا وه چې محترمو ده خوب ولیده، په خوب کې ګوري. دغه وخت کې نبي علیه السلام دعوت کار شروع کړی دی، خو پټ پټ یې شروع کړی دی. خوب کې ګوري وی یو د اور یو کنده ده چې د اور ډکه ده او یو کس ته مال دیکه راکوي، هغه اور ته مې غورځوي
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یادوي وایي دا محمد رسول الله چې دی صلی الله علیه وسلم دی ما د املا نه نیسي او په شا مې راکاږي بچکی مې. او نبی علیہ السلام فرمایي هم داسې یو حدیث کې راځي چې زما مثال او ستاسو په شان د هغه پلار او د هغه کمکل بچو دی چې دا پلار لګي او دا بچي د دې اور نه بچکی د هلاکت او د غضب نه بچکی او هغه ته ځان غورځوي. زه تاسو بچ کوم د الله د قهر او د غضب او جهنم نه مراکاږم بچ کوم او تاسو ته ځان غورځوئ. نو ما خوب کې دا شی ولیدل چې سار شو نو دغه وخت کې د سوچ کو یاره دا خوب خو څه د فایدې راته ښکاري خو چې دی چاته بیان کم خوب چې ووینې دی بار چاته نه وایي د ده لپاره خامخا داسې یو بنده به ګوري چې عالم وي بل دا چې ستا خیر خوام وي هر څوک چې وي خو چې ستا سره د زړه هغه دغه هم وي مدد هم وي د زړه هغه الفت وي محبت وي نفرت نه وي الفت وي چې تا ته ښه معنا درکړي. ابوبکر صاحب مې پړه کې راغی ابوبکر صاحب له راغی ورته وایي دا خالد صاحب ورته وایي یاره جي ما بېګا خوب لیدلی دی. څنګه خوب دې لیدلی دی؟ ویره دغه شان یو کنده د اور ډکه ده او ما ورله څوک وردیکه کوي او یو کس دی هغه کس څوک دی هغه وي دا محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم دی ما رانیسي او ما د هغې نه رابچ کوي چې دی به څه مطلب وي. ابوبکر صاحب ورته وایي وی ډېر ښایسته خوب دې لیدلی دی او داسې وکړه چې ته لاړ شه د نبي علیه الصلاة والسلام خواته او دی به تا د یو لوی مصیبت نه بچ کړي د یو لوی غضب نه به دې بچ کړي دی به تا ته داسې تعلیمات درکړي چې په هغې ته عمل وکړي ته به د لوی غضب نه بچ شي. ده ورته وایي ښه وی او دی راغی نبي علیه السلام خواته کېناسته نبي علیه السلام ته وایي یاره ما ته تاسو خپل څه منشور بیان کوي تاسو خلکو ته څه خبره کوئ تاسو څه ویل غواړئ دې خلکو ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو الله د الوهیت د وحدانیت خبره وکړه وی زه خو خلکو ته دغه خبره کوم چې د بوتانو عبادت مو کوئ دا بې مطلبه څیزونه تاسو د ګټو نه په خپل لاس جوړ کړي څیزونه دي دا څه کولی نه شي نه نفع در رسولی شي نه د ضرر دفع کولی شي نه د خپل ځان نه اختیار نه لري ځان نه مچ نه شي شړلی تاسو له به څه خیر او فایده درکړي. نو زه ورته هم د دی عبادت مو کوئ او عبادت دا هغه چا وکړئ چې د عبادت لایق دی. د عبادت لایق څوک دی؟ وی هغه ذات دی کم ذات چې د اسمان ځمکه جوړ کړي دا ټوله دنیا یې پیدا کړې ده د دې خالق هم دی مالک هم دی نو د هغه یو الله عبادت وکړئ. وی ښه د یو الله عبادت وي او د یو الله بس ورته زړه ته یې خبره پرېوتې ورته وایي اشهد بانک رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوایي کوم په دې چې ته د الله حق پیغمبر یې بس زه ګواه شم په دې ایمان یې راوړه. خالد ابن سعید ابن العاص مسلمان شو او راغی کور ته خو د پلار نه ځان بچکی را بچکی یاره چې دا پلار راته څه ونه وایي دی خبر نه شي دی پوه نه شي ځان یې بچکو را بچکو پټېده را پټېده خبره اخر پلار ته ورسېده وی زیه دې مسلمان شوی دی څنګه وی دې سړي خواته به ته راته او د خواته ته راته نو بس ایمان راوړی په ده باندې مسلمان شوی دی. وی ښه ډېر زیات غوسه ورته خو په لاس نه ورته ځان یې پټو را پټو اخر یو ورځ یې داسې وکړه چې څه کسان یې ورپسې ورولېږل وی لاړ شئ او دا زما دا زیې مال راولئ هغه یې ورپسې ګرځېدل چې یو ځای کې را ونیوه او را یې وسته پلار له پلار ورته اول ډېرې خبرې وکړې او ډېرې دبا وکړه ډېرې غصې دبکې م ورته وکړې او ورته ښه منت زاري م وکړل او چې کله پوه شه په دې باندې چېرې زما دې خبرو خو زما په دې زوی کې څه لار ونه کړه نو بس بیا ورته یو لښتې راواغستې او غټه لښتې راواغسته او هغې ورته ونیوله او ان په دې سر سرې وایي او داسې و چې هغه لښتې پې دړې دړې کړه ماتې کړه پې لهو لهان شو داسې شه چې سود مې لاړ ځکه چې سر ګزار چې ته یو څو ګزاره سړی په سر ووې خود بوله سود ګډوډې سود یې لاړ بیا یې دغسې پرېښودی دی وینو نه جب جوب دی چې سود راغې نو زه ښه وه په توله باندې و خبرې بې تولې نه وي او بې مازغو شوې نه دی او پاسېده او لاړ د زمزم کوهي خواته او د زمزم په اوبو باندې ځان ووینځه ځان یې صفا سوتره کړ وینې ځان نه لرې کړې او بیا یې بابا ته هغه خبره وکړه ورته یې بابا که ته ما مړ کېم او که څه هغه ورته یې ډوډۍ به در نه کړم روټۍ پسې به دې ړوند کړم
روټۍ به در نه کم. هغه ورته وی بابا وی که چېرې ته ما له رزق ان منعتني، که ته ما منع کړې د دې نه چې ما له روټۍ نه راکړې نو ما له به رزق راکړي هغه الله چې هغه الله هر چا ته رزق ورکوي. ما له به الله رزق راکوي دا غم نشته، خو لکه ما مور مه تنګوه. او بس دا غځان راووته، نبي علیه السلام خواته راغی، سردار کونین په خپو کې کېناست او غلامي قبوله کړه. الله تعالی دومره کمال ته ورسو. حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه هم په دغه ورځو کې مسلمان شوی دی. ابوذر غفاري دا بنو غفار قبیله د مکې معظمې نه ډېره لرې وه، ډېره فاصله وه پکې. او دی د خپل نوم جندب بن جناده دی، جندب نومې دی. انو دته څه پته ولګېده د نبي علیه السلام په باره کې چې داسې په مکه معظمه کې یو سړی را پیدا شوی دی. رور یې دی، هغه رور ته یې وي یاره ته لاړ شه او د مکې معظمې ته ورشه، معلومات وکړه دا سړی څنګه سړی دی. خو ده کې دا یو صفت و د ابوذر غفاري رضی الله عنه کې چې دی مسلمان نه و، خو د مسلمانۍ نه مخکې هم د کې فطري طور هغه وحدانیت پروت و. 3 کاله د نبي علیه السلام ایمان راوړو نه 3 کاله مخکې نه هم د به موس کو، هسې به یې موس کو. کله به مخ دې پله کو، کله به دې پله کو، کله به دې پله کو. هر پله چې مخکې په دې نه پوهېده چې دا مخ کول کوم، په ځکه موزونه نو، خو هسې به یې موس کو، عبادت پې کو، د الله عبادت پې کو. دوره پیژندګلو یې کوله چې یاره ته هر څه چا پیدا کړي جوړ کړي دي، نو غلامي خو به هره بنده کوي، خو د چا به کوي. زه د هغه چا غلامي کوم کم ذات چې د اسمانونو ځمکې جوړ کړي دي. په دې پوهېده نور خو لاسونه نو، پیغمبر علیه السلام نو، قرآن نو، دین نو، نور څه نو، خو ده به موس کو. اوس یاره موږ ځان ته دې وګورو چې موږ ته څومره ښکلي تعلیمات پیغمبر پرېښودل. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الفرق بین المؤمن والکفر ترک الصلاة. د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق چې کېږي دا صرف په موږ باندې کېږي. موږ نه موږ پاتې کېږي او په سره نه پاتې کېږي. ډېر د افسوس خبره ده، موږ نه موږ په څه پاتې کېږي. یارانه په خوب پاتې کېږي، یارانه په کرکټ پاتې کېږي، یارانه په سیل او په چکرو لګولو باندې پاتې کېږي، یا په ګرځېدو را ګرځېدو پاتې کېږي. موز یاره مه پرېږدئ، موز بالکل مه پرېږدئ. صرف موز دی ګوره د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق، صرف موز دی. زکات خو به هغه څوک ورکوي چې هغه باندې زکات فرض وي، چې مال ورسره وي. یا مثال په طور فصل شوی نو وربکي، په هر چا باندې خو زکات نشته. او حج هم په هر چا نشته، خو په هغه چا چې هغه سره خدای مال ورکړی حج به وکړي. او روژه خو په ټول کال کې چېرته یو میاشت ده، یو ځل ده، نو پاتې شو خو صرف د مسلمانۍ دپاره یو شی هغه موز دی. نو چې دا موز هم نه کوې نو تا کې پاتې څه شو؟ بهرحال ده به موس کو، رور یې راولې ویې لاړ شه مکې معظمې ته او د دې سړي معلومات وکړه. هغه رور یې راغی او نبي علیه السلام پټ پټ ګرځي را ګرځي، چاته دا نه وایي چې زه څوک یم، د کوم ځای نه راغلی یم. خو نبي علیه السلام سره ملاقات وشو، داسې 2-3 ورځې تېرې کړې او نبي علیه السلام معلومات یې وکړه، واپس لاړ. ابوذر صاحب ورته وایي رور ته، او د ده نوم د ابوذر صاحب نوم جندب دی. ورته یې ویې روریا ته چې لړې، نو هغه سړي سره د ملاقات وشو، نبي علیه السلام ورته یادوي. هغه ورته او جي ومې شه ورسره څنګه سړی دی؟ ویي ډېر ښکلی انسان دی. او یې خبرې ډېرې توله خبرې دي، ډېرې ښایسته خبرې کوي. وی څه وایي چې خلکو ته څه وایي چې څه چلو کوي؟ وی خلکو ته وایي چې د یو الله عبادت وکوي. وی ښه. او نور وی د خیر او د ښېګړې خبرې کوي، د فایدې خبرې کوي، د الفت او د محبت خبرې کوي، د ښې خبرې کوي، د بدو نه منع کول کوي، غلط کارونه هغې نه خلک منع کوي، او دا کوي دا کوي. هغه ټول هغې ورته ښه کم خلک د هغه ملګرتیا کوي؟ ورته ویې یاره جي رورې د هغه ملګرتیا جزان فقیران کوي، او خو چې څوک یې ملګری شي د هغه د خیر د هغه بیا خیر نه څوک یې پرېږدي نه، ډېر بد حال دی. ورته ویې ښه. ابوذر صاحب ورته وایي یاره ستا په دې خبرو زما پوره تسلي او تشفي ونه شوه، ښه به دا چې زه په خپله لاړ شم چې معلومات وکړم.
ابوذر غفاري رضی را روان شو، پیدل را روان دی او مکې معظمې ته چې په څو ورځو کې رارسېدلی، په څو وخت کې رارسېدلی دی، ځکه د بنو غفار قبیله دا ډېره زیاته لرې وه. دی وایي چې زه راورسېدم مکې معظمې ته، نو بیت الله شریف ته خانه کعبې مبارکې خوا ته رالم او هلته کې کېناستم، ګورم را ګورم ځان مې داسې دغه کړی غوندې دی او ځان بې پروا کړی غوندې دی، څه دغه نشته، ځکه بس زه څوک مسافر غوندې یم، څه خپل کار باندې راغلی یم، چا باندې ځان چاته خیم راخیم نه. او کوشش مې وکړو خو چا نه تپوس زه نه کوم چې هغه نبي علیه السلام ګنې محمد رسول الله کوم یو دی، زه دا تپوس د چا نه کوم نه، او په خپله ما ته څوک وایي نه چې دا هغه نبي علیه السلام دی او ما ونه لیده. ټوله ورځ تېره شوه، ماښام شو، نو هلته کې مې څادر په ځان راښکه او غوندې مې ډډه ولګوله چې دا شپه ده تېره به شي، سبا به معلومات وکړم که معلوماتو شو. د ماښام ټایم چې خلک ټول واپس شو، تیاره پرېوته او خلک داسې خپلو کورونو ته روان شو. حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې وکتل چې دا خو څوک مسافر دی، نو داسې د خوا ته راغې، ته مسافر یې وې؟ نو وې څوک شته نسته؟ وې نه بس زه خدایي مسافر یم، څوک مې شته نه. ورته زما سره راځه شپه به ما سره وکړې. حضرت علي رضی الله عنه کې خدا یو صفت و، دا صفت د مخکې نه پکې و چې دی په مېلمنو باندې، په مسافرو باندې، په عاجزانو باندې ډېر زیات مین و، دومره حد ته مین و چې الله تعالی په قرآن کې صفت کړی دی. په موس کې و چې ته یو سوالګندي سوال وکړ، نو علي صاحب دا ګوته اچولې ورو غوندې داسې په ور وویشته ورته. موس کې هم مسافر او سوالګندې واپس نه یې پرېښودی، موس کې دومره انتظار یې نه کو، دومره لکه وخت یې نه دی ورکړی چې زه دا موس خلاصوم او سلام ګرځوم بیا ورکوم نو وخت پرې لګي، نو په موس کې داسې کړه ورسې ور وویشته ورته چې زه دا ګوته واخله. دومره زیات څو ورځې روټۍ نه وه او د حضرت فاطمه بیبي د نبی او حضرت علي صاحب دغه بیبي وه، د نبي اسلام دورو مبارکه وه، او حضرت فضه رضی الله عنها دا یې وینځه وه، دی به خدمت کو. علي صاحب چېرته لږ غوندې اوړه را پیدا کړل، مزدوري وکړه، یو 3 روټۍ ترې جوړې شوې. ماښام شو، هغې تیار کړي دي، یو روژه یې نیولې وه، 3 واړو روژه یې نیولې وه، او چې ان د روټۍ ته کېناستل او د روژه ماتې ټایم شو، ناستې ورته 3 واړه، فضه بیبي، فاطمه بیبي، حضرت علي رضی الله عنه، او دی اوس روژه ماتوي او دا روټۍ به خوري، یو ککوړی ورته مخې ته پروت دی، یو ککوړی، او دې کې کوڅه کې اواز وشو، انا ابن السبیل، انا ابن السبیل، ویز مسافر یم ما سر امدادو کئی مال خیر راڑی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت فضہ رضی اللہ عنہ تو فرمائل زمادہ ککوڑے واخلہ دے مسافر لے ورکا. حضرت فاطمہ بی ورته وایي چې تا خپل ککوړې ورکړه، انو دا به سمزه وکړي چې ته به ناره تېرې او زه به روټۍ خورم. ورته ویې زما دا ککوړې موله ورکړه، هغې موله ورکړه. فضه بیبي روانه شوه، انو چې روانه شوه نو خپل ککوړې م ورسره واغسته. علي صاحب ورته وایي دا خپل دې ولې واغسته؟ ورته ویې چې زما آقا یې نه خوري، زما مالک یې نه خوري، انو زه به څه خوند وکړم چې زه به دا روټۍ وخورم. 3 واړه ککوړي بیا مسافر له ورکړل او بیا یې دغسې په نهره باندې روژه بیا د سره شروع شوه. بله ورځې بیا داسې وکړل، هغه ټایم کې بیا مسافر راغی او بله ورځې بیا وکړل. مسافر نو محترمو، فرشته وه، الله تعالی د امتحان دپاره رالېږله چې پته ولګېږي چې ته څومره اندازې ته رسېدلی، ته د پي ایچ ډي قابل ډاکټر یې که نه یې. نو په 3 مرض باندې هم شوه او دکه شان په نهر یې روژه کړه او دا 3 روژې هغه یو قسم نظر منلی و د حسنینو لپاره چې خدای صحت ورکړي موږ روژې نیسو. هغه په 3 مرض هم دغه شان چلو شو. انو الله ذوالجلال بیا آیت کریمه را نازل کړ چې دی د الله په نوم باندې ورکړه کوي مسکین و یتیم و اسیرا، او ورته وایي چې لا نطعمکم الا لوجه الله لا نريد منهم، تاسو چې دا څه درکوم
دا خاص د الله په نامه باندې درکوم تاسو نه زه د بدلې او یا د شکر د تاسو زما شکریا دې څه دغه مې نشي چې مال به دا راکوي الله نو علي صاحب خو داسې نو د ابوذر غفاري صاحب ته وایي راځه مسافر ما سره به شپه تېره کړي شپې لیبو ته شپې هلته تېره کړه خو چې دې طرف نه تل نه دی کش کوي نه علي صاحب کش کوي نه ورته دې څه وایي چې ته څوک یې سله راغلی وي علي صاحب ورته وایي او نه دا مسافر ورته وایي چې زه سله راغلی وم بس دواړه یو بل نه څوک خبره نه ځکه چې حالات داسې وو چې زه د تا نه یېرېږم او ته زما نه یېرېږې لکه اوس چې مثال په طور په لار روانې په دې موټر سایکل ځې یا په ګاډي کې ځې او څوک لاره کې ولاړې اشاره وکړي نو ته یېرېږې هسې نه چې دی ما ته څه نقصان ورسوي او هغه وایي هسې نه چې دی ما وتښتوي دومره حد ته مسلماني لاړه دومره حد ته لاړه ایس په دې خلکو کې هېڅ فن پاتې نه شو حاجي صاحب دې تېره جمعه راته هم دا خبره وکړه او دا اوس یې راته بیا خبره وکړه ما ستا د دې خبرې ما له د وینا چل نه راځي چې زه څنګه وکړم عجز سړی دی فقیر سړی دی او صدقونه پنشن اخلي یو 10,000 روپۍ ورته ورکوي یا به دوی یا به ني 10,000 روپۍ دي هغې یې راایستې دي چې را روان شه لاره کې ورته ګاډی ودرېد ورته یې کاکا چېرته دی وی زه خو ځم بس کلي ته ځم وی راځه ځم نو بس ځان سره به دې واخلم ښه صفا سوتره ښکلی سړی دی ښکلی ګاډی دی ورسره حاجي صاحب وایي زه ورسره راوختم وی ما ته وایي چې ته ما نه پېژنې خو زه دې پېژنم او ستا یو زوی دی هغه ډېر ښه کاري صاحب دی ډېر ښه نیک سړی دی او ستا بچي هم پېژنم او ته به ما نه پېژنې بیا ورته وایي یاره تا سره به ماتې پیسې ني نو ورته یې ولې به ني ته حاجي صاحب ورته ولې به ني وی ها دا لوټ خو راله مات کړه 500 نوټ یې ورکړه ده واله مات کړه چې ده سره یې پیسې ولیدې چې دا خو نور هم شته ورته یې که یو نوټ دې راله بل هم مات کړه نو ما سره به ډېره نیکي وکړې ده ورته یې بل به هم دله مات کړم چې ستا پې ښېګړه کېږي هم بل به هم دله مات کړم بل یې ولم د 500 مات کړه 2 لوټونه یې 500 ورکړه او ده وله 10,000 روپۍ زرګونونه ورکړل چې دی کور ته راغی لوټونه یې خو لا دیسي وو هسې دا مسلماني ده اسې دې فقیر دړنه به کومه لوخړه وکړي چې دا ما په مزدورۍ یا په خپلو خولو په وینو باندې ګټلې وي ظالمه تا کم چلو که ما سره تم مسلمان یې ته به هم ماښام وړې رزق به دې بچو له وړې او وایې به چې بچو ما نن ډېر زبردسته مزدوري کړې ده ما 10,000 په ډومبي ډز باندې ګټلي دي هغې یې جس یو میاشت پې تېره شوه اتا په یو 15 منټه کې 10 منټه کې ترې واغستې دا کومه مسلماني ده انا ما ته 2-3 ځله ما ته یې صاحب زه دې باره کې چې زه مثال وام که روکي خو زه به خبره وکړم نو څوک بېدله وام چې که چا موندي ولې ورکوي نو هغې ظالم خو تا نه والي دي نو څنګه به یې تاله درکړي او نه د هغه پېژنګلو به چا سره کېږي چې وبې پېژني او تاله بېدله درکړي دومره حد ته ظلم شروع دی دومره حد ته بیا هغه مسلمان دومره ځای ته ورسېده په ټوله دنیا باندې ځان بدنام کړ زمونږ د لاسه زمونږ دین بدنام شو زمونږ قرآن بدنام شو زمونږ پیغمبر مونږه بدنام کړ زمونږ د لاسه بدنام شو زمونږ د پیغمبر هغه اصلي مخ مونږ پټ کړ زمونږ د دین هغه اصلي مخ مونږ پټ کړ چې زمونږ دین څه ته وایي اسلام څه ته وایي قرآن څه ته وایي هغه مونږه پټ کړ په دې خپلو بدو عملونو سره نو علي صاحب د ده نه تپوس نه کوي او دی د علي صاحب نه او چې راوسته کور ته شپې پې تېره کړه سخراس کاکر سې کړي سار شو بیا لاړل ابوذر غفاري صاحب فرمایي 2 ورځ مې بیا تېره کړه په مکه په خانه کعبه مبارکه کې خو نبي علیه السلام پېژنګلو مې ونه کړه او پته راته ونه لګه تپوس زه نشم کولی د یاري ماښام شو علي صاحب چې وکتل ویاره دا مسافر څه کار پسې به راغلی نه به یې شوی نو زه نو بیا ورته یې مسافره ته جوړ پاتې شوی وی یاو وی زه راځه ما سره به شپه بیا وکړې وی بیا ورسره را روان شوم خو په لاره باندې علي صاحب د ده نه تپوس نه کوي چې ته څه له راغلی او دی د علي رضی الله عنه نه تپوس نه کوي چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دی کم دی یا څه یریږي او یا څه نه چې زه هغه نوم والم او د هغه خلاف وي چې ته نقصان را نه کړي راله او علي صاحب وایي که زه دې تپوس کوم هسې نه چې دی چې ته څوک داسې چې ما ته نقصان را نه کړي بیا یې بوته شپې تېره کړه بیا سار شه راغی 3 ورځ تېره شو چې ماښام چې ویې کته مسافر بیا ناست دی علي رضی الله عنه ورته چې بیا وکتل یاره دا خو ماغه مسافر دی په 3 ورځ ورته بیا وایي راځه مېلمه زما خیال دی ته چې څه کار له راغلی هغه به لاني شوی نو زه راځه ما سره به شپه وکړې وی او زه څه کار له راغلی یم په کار مې نه دی شوی
نو زه پاتې شوم وی زه راځه نو روان شو نو اخیر ورته په لاره باندې وایي علي صاحب ورته وایي درې مرض ده ورته وایي مسافر میلمه میلمه ورته وایي جي وی ته څه له راغلی چا سره دی کار دی څه خدمت ته دی چې درې مرض دی دا او دغسې ناست دی کور ته ورسېدل او کور کې چې کېنو نو بیا ورته دا خبره کوي هغه ورته وایي زه به ته خبره وکړم خو ما سره به اول واده کې چې چاته به وایې نه ګورې علي صاحب ورته وایي نه به وایم چاته او وایي که په تا خبره ښه ونه لګي نو ګورې خفه کېږي به پرې نه ما ته به څه ضرر نه راکړي علي صاحب ورته وایي نه به تکلیف به نه در کوم وایي که داسې خبره یي که نه مثال په طور چې هغه په تا ښه ونه لګي یا ته وایې چې دا خو ډېر غلط سړی راغلی دی نو بس خیر دی زه به شپه وکړم ده به دم خو ما ته به څه تکلیف نه راکړي علي صاحب ورته وایي بېغمه شه مېلمه هېڅ به ته نه وایم چاته به وایم نه چاته به وایم هم نه ابوذر غفاري رضی الله عنه ورته وایي زه د ډېر لرې نه راغلی یم او دلته یو سړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د لیدو دپاره راغلی د هغه ملاقات کوم وینم یې ګورم یې چې دا څوک دی څنګه دی څه وایي ځان ترې پوهوم علي رضی الله عنه ډېر خوشحاله شه راجوخته که ورته د خدای بنده ته وایې نه ته وایې نه د هغه په عاشقانو کې خو د ټولو نه لومبی عاشق زه یم په ځوانانو کې په بچو کې خو لومبی ایمان پې ما راوړی دی دا خو لومبی دا خو د عجیبه خبره وکړه شپه تېره که او بېغمه شه زه به دې ورته ورسوم وبې ویني هغه انسان نه دی هغه لا بل شان انسان دی ډېر ښایسته دی هغه ډېر ښه دی د هغه ډېر ښکلي تعلیمات دي هغه به ته انسانیت وښیي هغه به ته دنیا هغه به ته یې دا به تا په هر څه پوهېږي ته به پوه شې چې دا څنګه انسان دی وی بس همدکې له راغلی یم خو ما درې مرض د هغه نه ولیده او نه مې وپېژنده او چاته ویلی شم نه ځکه چې اورېدلي مې چې ټول خلک د هغه مخالف دی وی او دا خبره صحیح ده سهار به خبرې کوو که خیر زه اوس دمه شه علي صاحب ډېر خوشحاله شه او ګوزر صاحب هم ډېر خوشحاله شه شکر دی په دغه سړي باندې نیم ورغلی چې سهار شه علي صاحب ورته اوس به ځو او ما سره به ځې خو ما سره به جوخ جوخ نه ځې ښه که ما سره چا ولیدې نو زه خو خلکو پیژندلی یم چې دی ملګری دی خو زما د وجې نه به تا ته تکلیف پېښ شي او ته میلمه یې چې ته څوک درته څه تکلیف ضرر در نه رسوي نو ورته ما سره به داسې جوخ روان یې خو چې څوکي رایي نه زه به په تا ځان ناغرضه کړم ته په ما ځان ناغرضه کړې زه به د سپلای چړیاوې بانه کړم چې هغه سموم داسې کې بنم تسمه سموم یا به بل څه او د سماتې څه وبانه کړم زه به کښېنم ته به رانه تېر شې چې څوک دا ونه وایي چې دا ده سره را روان دی دومره سختي دي محترمو دا غي دومره اندازه کې سخته چې سړی داسې ته ووایې چې نبي علیه السلام سره څوک ملګرتیا کوي او هغه دومره نشي کولی نو دې نه سخته به نوره سي دی ورسره روان شو په دې طریقه په لاره روان دي بیت الله شریف ته ورسېدل نبی علیہ السلام خواته ورسو بیت الله شریف ته نبی علیہ السلام خواته ورسو اچل ته ورسو دا هغه چې تا چا باره کې تپوس کو دا هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې ولیده بس زړه ته خو ورلیدو سره پرېوته نبی علیہ السلام له خدای مخ مبارک ورکړی نو هغه مخ نو هغه مخ نو هغه سپوږمۍ هم نه وه او نور هم نه وه که هېڅ ورسره تشبیه نه لري ابوذر صاحب ورسره کېناسته او خبره شروع شوه چې زه راغلی یم د ډېر لرې نه بنو غفار قبیلې نه راغلی او دغه شان چل دی نبي علیه السلام چې ورته خپل تعلیمات ورښودل د الله د یووالي خبرې ورته وکړه او هغه خپل د رسالت خبرې ورته وکړه هغه بس ورته ویې بس جي ما ته زما زړه ته پرېوتې او ما ته کلمه ووایه نبي علیه السلام ورته کلمه تېره کړه ابوذر غفاري رضی الله عنه مسلمان شو او کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او مسلمان شو نبی علیہ السلام ورته وی ابوذر یو خبره واوره ته ملمه او دلته چا په مخ کې دا کلمه مو وایا ښه که دا کلمه دی چا په مخ کې وي نو تا ته به تکلیف میلاو شي هسې نه
منګه سره خو چې څه کېږي خو کېږي خو ته میلمه یاسې نه چې تا ته تکلیف میلاو شي نو ستا تکلیف دا ګران دی برداشت کول چې تا ته تکلیف میلاو نه شي دا خبره چا په مخ کې مه کوه په تیزه مه وایه دا کلمه په تیزه مه وایه ځان سره خیر دی پټه پټه وایه خو په تیزه مه وایه د چا په مخ کې مه وایه هغه ورته د الله پیغمبره ما ته خو اوس پته ولګېده ما خو وپېژندې او ما ته دا خبره تاسو چې کوئ نو تاسو زما د اصلاح زما دپاره کوئ چې نه چې دته تکلیف میلاو شي دی مسلماني پرېږدي وی چې تا ته کم تکلیف میلاو شوی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کم تکلیف میلاو شوی دی نو وی دغه مرتبې ته رسېدل باله کېږي چې ما ته هم داسې تکلیف میلاو شي او دی راغی او ښه په تیزه باندې وی اشهد بانک رسول الله د ټولو مشرکانو په مخ کې आवाज وکړ په خانه کعبه مبارکه کې گواہی کوم په دې خبره باندې او محمد صلی الله علیه وسلم زه گواہی کوم په دې چې ته د الله تعالی حق پیغمبر یې خو چې دا خبره وکړه د څلورو واړو طرفونه ورباندې خلک رامات شو او وحی یې ټکوي په څپلو باندې په څپېړو باندې په سکونو دومره اوه چې دې ټول له لوهان کو دې د وینو جب کو او سود ورله بوت حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام تر دغه وخت لا مسلمان شوی نه دی او د خلکو باندې راپاس د وته و د خدای بندگانو تاسو دا لیک پیژنئ چې دا څوک دی دا خو د بنو غفار قبیلې نه یو میلمه راغلی دی او زمونږ تلل د تجارت دپاره چې تاسو شام ته ځئ او د بنو غفار په قبیله باندې ورتېرېږئ نو چې تاسو دته ضرر ورکړ دی مو ټکولو او نو چې تاسو قافله ځئ نو د بنو غفار قبیله به د سره نخري وکړي کوئی بسو د دې لپاره نه چې دا وې د خو غلطه وکړه چې دا کلمې ووې دا نه چې ګنې دخه کړي دي خو تاسو چې دته دا وکړم تاسو په کومه ځئ لارم په کومه ده نو هغه یې پرېښودو نو دی چې سود مودې برابر شراغې بیا بل نبي علیه السلام ورته ګوره تا ته ما ووي چې دا خبره مه کوه د خلکو مخکې وی نه جي ما د کسته کړې ده تاسو دې دپاره کړی چې دته تکلیف میلاو نه شي ما د دې دپاره کړی چې ما ته لږ تکلیف میلاو شي تا ته یې تکلیف میلاو شوی ابوبکر صدیق ته یې تکلیف میلاو شوی او ما ته یې نه میلاویږي داسې خو به نه کېږي ما ته به دا تکلیف میلاویږي بله ورځ بیا لاړه او دک شان په تیزه دا کلمه بیا ووې چې بیا وي نو هغه که مشرکانو در څه وخته پورې برداشت کړی او کشې نه کو خو چې ده ووې بس اخر ټینګ نشو نو بیا پې رامات شو نو بیا یې ووهه نو دومره یې ووهه عباس صاحب بیا راپاڅېدی د خدای بندګان روغ یې که لیوني یې تاسو چې دا سړی داسې وایي ټکوئ نو دا خو د بنو غفار قبیلې دی نو تاسو به تجارت له شام ته په کومه ځئ په دی به مو لار ده نو دی خو به لاره کې تاسو لوټ کړي او تاسو سره به هم نخري وکړي قتل به مو وکړي نو هغوی ته بیا لاس رستو کړل په درې مرض باندې نبي علیه الصلاة والسلام نه اجازت واغسته بنا بر اختصار او راغی خپل کلي ته او مزل یې چرس ورکړی کلي ته راورسېد ورور ته وایي وروره تا خو راته خبره کړې وه خو تا پوره خبره نه وه کړې ما خو هغه سړی وپېژند او ما ولیده یاره ورور یې خفګي هم دغه ته صفا وم چې ما په ایمان راوړی دی ما کلمه ویلې ده ارور ورته وایي او جندبا او ابو ذرا ما تا ته د یارې کش نه کو چې هسې نه په تا خو نه لګي زه چې واپس راغلم نو ما کلمه ویلې ده او زه مسلمان شوی یم ما غله لاس کې ورې کړی دی ما د الله یووالی او د هغه پیغمبري تسلیم کړې ده ابو ذر صاحب راجوب کوي یروره څومره ښکلی کار دی کړی دی دواړه رونه مسلمانان شو راځه چې رورې لږ بیبي خواته ورشو مور سره لغونې خبره کوو چې په هغې باندې به څنګه لګېږي یاره وروره دا ایمان ډېر په ګرانه راغلی دی سړی مور ته نشي ویلی د مور نه یریږي د رور نه یریږي د پلار نه یریږي د بچي نه یریږي د خلکو نه یریږي کلمه نشي ویلی راځه وروره لږ مور له ورځو چې مور به څه وایي مور له لړ مورې یو خبره که وایه بچې
څه خبره کوي بیا چې موږ مکې معظمې ته تلي ولته موږ یو سړی ولید زموږ ډېر خوښ شو نو ښه شوه که نه بچې وی نه نو هغه خو په بل دین دی ښه بچې په کم دین دی بیا خو دا له بل دین دی دا دین زموږ دای نه دی نو تاسو څه ویل غواړئ وی موږ خو د هغه دین قبول کړی دی ها بچې هغه مو قبول کړی هغه څنګه دین دی دی ورته خبره وکړه ورته یې بچې ستاسو نه په وړه کې مې مخکې نه راغلي ما ته یې مو وایئ کلمې ورته ویې مور یې مسلمانه شوه الله هغې ته ایمان نصیب که بس ابوذر صاحب دومره خوشحاله شي یا الله څومره لوی فضل دې را باندې وکړه زه مسلمان ورور مې مسلمان مور مې مسلمانه تا خو لوی رحم دې وکړه بس اوس راته ګرانه نه چې خپل کور نه راته څه تکلیف نشته خپل کور نه راته راپسې څه هغه نشته نو اوس به کار سم شي بار راووته خلکو ته وایي اعلان یې وکړو دغسې خلک راجمع شو خلک راجمع شو ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه ورته وایي او خلکو یو خبره درته کوم وایا او ابوذر ته څه ویل غواړې ته خو ډېر ښه سړی تا خو چاته بد نه دي کړي وایا ابوذر صاحب ورته قولو لا اله الا الله محمد رسول الله تفلحون تاسو ته دا خبره کوم چې تاسو د یو الله الوهیت او د الله وحدانیت ومنئ او په مکه کې یو سړی پیدا شوی د هغه پیغمبري ومنئ کامیاب بچئ هغه خلک چې راغلی و نیم په نیمه قوم یې په یو ځل باندې مسلمان شو کلمه یې ووی نیم خلک پکې مسلمانان شو سمه چپې وله ورکړه جو بات دل سے نکلتی ہے سر رکھتی ہے کما خبره چې د زړه نه وځي نو هغې کې خدای اثر یې ښیي نیم خلک مسلمانان شو نیم قوم د بنو غفار قبیلې نیم چې پاتې شو چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړه هغه نیم ورپسې بیا خدای مسلمانان کړل باقي قوم هم مسلمانان شو محترم دا دین په دې طریقه راغلی دا د نبي علیه السلام سیرت مبارک ته چې دومره اندازه کې سخته یې تېره کړې ده دا یې د جایداد دپاره نه ده تېره کړې دا یې د ښځې او د بچو دپاره نه ده تېره کړې دا یې د پیسې او د پیسې دپاره د بادشاهۍ دپاره د وزارت او امارت دپاره نه تېره کړې چې زه د وزیر شم وزیر اعلی وزیر اعظم دې شم یا د مشر شم یا د خان شم یا د دې دپاره نه ده تېره کړې محترمو دا د خلکو دا سختې نرمې لږې تندې او دا څه چې تېر کړي دا صرف محترمو د کلمې دپاره او بیا زما ستا غم یې کو چې دا دین دې خلکو ته ورسي د هغې دپاره یې کړي نو موږ ته دا دین په دې طریقه راسېدی نبي علیه السلام سیرت مبارک دقه دی ښه نبي علیه الصلاة والسلام دغه شانتي کړی دي دا نن چې موږ ښه بېغمه مسلمانان یو دا سخته که په موږ یقین نه دی موږ هغه خپل ایمان ښه په اسانه میلاو دی ما نه په څه باندې پاتې کېږي دې خلکو نن ګورې په خدای یقین وکړه ډېر په نسه کې دا ایمان ځي ډېر په نسه خبره زموږ نه خپل دین لاړ د یو څو روپو دپاره د یو څو پیسو دپاره زه کلمه پرېږدم زه قرآن پرېږدم زه دین پرېږدم یاره چې ګوره زموږ ستاسو دوره حد ته زموږ د ایمان راورسېده که نه چې لکه ما ته د صاحب دا خبره وکړه چې د یو 10,000 روپو دپاره دیسي لوټې راکړه 10,000 روپۍ اوس نو ایمان دې لړ شي خو چې دا پیسې راشي که زما ایمان ځي خو چې مثال په طور ما ته عهده میلاو شي د پیسو په هر څه باندې موږ خپل دین لا موږ خپل پیغمبر لا موږ د پیغمبر سنتو لا د الله حکمونو لا هر څه له چپه ورکو خو چې دنیا پړک پړوک راته میلاو شي پیسه نه چې بعضې خلک صرف پړک پړوک دپاره ایمان له چپه ورکوي پیغمبر له دغه ورکوي موږ خپل شکل ته وګوره د پیغمبر شکل زما نن نه دی خوښ د پیغمبر چې په کومه طریقه خوراک کړی هغه زما نه دی خوښ د پیغمبر علیه السلام چې په کومه طریقه ګټلې د هغه زما نه ده خوښه چې څنګه سټلې د هغه زما هغه طریقه نه ده خوښه چې هغه څنګه ژوند تېر کړی هغه زما نه ده دا زما کم ایمان دی دا زما کم ایمان دی که مثال په طور د یو سکول دی چې هغې کې ووایي چې بچی د سکول ته رالېږه خو سپینې جامې ورته واچوه په سر ورته سپینه ټوپه ږده او ښه د پیغمبر په طریقه یې جوړ کړه هغې سکول ته زه بچی نه لېږم دا زما ایمان دی او چې بل ورسره خوا کې سکول دی چې هغه ورته یې پینټ به ورته واچوې پتلون به ورته واچوې غاړه کې به ورته ټایي واچوې هله به دلته راځي زه ته هم بلکل هر څه منم
دا زما ایمان دی، دا زما ایمان دی. دا قابلیت او دا تعلیم کول او دا زده کول او دې ځای ته رسېدل دا به په دې جامو باندې کېږي؟ دا خواري او دا محنت دا په دې جامو کې دی؟ دا په خواري چې لوی لوی افسران او لوی لوی عالمان تېر شوي هغه وخت کې جامې وي، هغې سکولونو کې جامې وي. خو بس وایي چې وایي ګیره دی دوره بوله دا ورکې او د چولو دپاره پیسې به ورکې او ورکوم به، میاشت کې موږ له 10,000 روپۍ راکې ښځې در کوم به، کتابونه له به دوره ورکې ښه ورکوم به، جامې به ورته د مسلمانانو نه چې خالص یهودي به ترې جوړې، زه وایم بلکل کافر به ترې جوړو، سور کافر به ترې جوړو. غاړه کې ورته ټایي چې ځکه چې دا زموږ د اسلام دا طریقه رایستې دا حضرت عمر فاروق هغو رایستې وه. کافر چې به د مسلمان په وطن کې وخت تېرو ژوند تېرو نو ورته به یې غاړه کې به دا ټایي ځونډې دا سله چې ما ته پته لګېږي چې ته کافر یاست، نه چې سلام در باندې وکړم یا درته په دروند نظر وګورم یا ستا خاطر وکړم ستا عزت وکړم، انه چې دا د غاړه کې ما ته پته لګي چې دا کافر دی نو زه باندې سلام نه کوم. نن موږ هغه د انګریز په غاړه کې هغه د انګریز په غاړه کې عمر صاحب اچولې ده، نو د انګریز د وجې نو زما خوښه ده، نو که د پیغمبر جامه نو زما نه ده خوښه چې د انګریز هغه د غلامۍ هغه او د انګریز د هغه د پېژنګلو د کفر د پېژنګلو هغه د هغه ورته زه غاړه کې د نایانو هغه پټۍ د ورته اچولې د غاړه کې چاړې به یې پرې خوا تکسي دغه کول تېرولې. دا زمونږ ایمان شو. ته د پیغمبر سیرت او د پیغمبر صورت مبارک الله دې مونږ ته د خپل پیغمبر په نقش قدم تګ را نصیب کړي. خدای دې مونږ ته صحیح معنو کې اسلام او ایمان را نصیب کړي. الله دې مونږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي. رب العالمین دا سوره خلق چې راغلی دی الله د دې ټولو مشکلات حل کړي، د ټولو په کورونو مالونو اولاد کې برکت واچي، خدای رزق کې برکت واچي. ډېر مسافر دي مونږ سره په دې درس کې شریکېږي، الله هغوی په خپل سفر کې خوشحاله کې اسانۍ ورکړي، الله تعالی مشکلات حل کړي او بیماران ته دعا وکړي چې الله وله صحت ورکړي او مردګانو ته دعا وکړي چې الله ورته بخښنه وکړي. دا نن هم زموږ د چم کې زموږ کلي کې یعقوب خان لالا وفات شوی، دعا ورته وکړئ الله مغفرت وکړي، الله قبر د نور نه ډک کړي. رب العالمین څومره مسلمانان وفات دي ته ورته بخښنه وکړي او یا الله زموږ د عاجزانو فقیرانو د ګناهګارو د ګناهونو مناسب نه یا الله د خپل رحم کرم مناسب فیصلې راولېږي. خدای د خپل ملک په خپل رحمت باندې آباد کړي، د رحمت نه او د برکتونو نه ډک د اوبو باران خدای راوورې د خپل ملک په خپل رحمت باندې آباد کړي. خدای ته را سره د رحم کرم معامله وکړي. خدای زموږ ټول آخره خاتمه کامل ایمان سره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.